وسیم اکرم یو ځل بیا د پاکستان سلیکشن کمیټي له ډېر غوسه کې پیغام جاری کړی دی ځکه د چیمپئن ټرافۍ دپاره چې کم سکواډ د پی سی بي د طرفې اناونس شوی دی کم سکواډ پی سی بي جوړ کړی دی هغې کې په څه کلاډیانو باندې ډېر کلاډیان تنقید کوي وسیم اکرم بار بار یوه خبره هایلایټ کوي چې د پاکستان ته په دغه سکواډ کې یو پراپر اوپنر پکار دی یو پراپر اوپنر ورچول پکار دی وسیم اکرم د شرجیل خبره زیات کوي چې شرجیل په ډومیسټک کې پرفارمنس کړی دی تاسو شرجیل د پاکستان په سکواډ کې فخردمان سره اوپننګ کې ورواچوي اوس فخردمان سره شرجیل اوپننګ کوي نو فخردمان ته به هم ریلیکس وي دواړو اینډ نه به سکور کېږي شرجیل به هم سکور کوي فخردمان به هم کوي په فخردمان باندې یا په شرجیل باندې به ډېر پریشر نه راځي خو بیا هم وایي که چرې وسیم اکرم ویلي که شرجیل سره د ستاسو نه لګي نو بیا امام الحق تاسو د اوپننګ دپاره په سکواډ کې ورواچوي نو زما پوینټ اف ویو سره خو وسیم اکرم دا خبره ټیک ده وسیم اکرم د بابر اعظم اوپننګ حوالې سره ویلي دي که چرې تاسو پراپر اوپنر نه ورچوئ او تاسو بابر اعظم سره اوپننګ کوئ نو بیا د پاکستان میډل ارډر کمزوری کیږي اور میډل ارډر کمزوری کېدو په وجه باندې پاکستان لومبنی میچ د کم ټرای نیشن سیریز دی نیوزیلینډ نه د میډل ارډر کمزور او د هغې په وجه بایلو که چېرې میډل ارډر کې یو دوه کلاډیانو ښه سکور کړی وی نو پاکستان دا میچ په اسانه باندې ګټلی شو څنګه چې نن نیوزیلینډ د ساوث افریقا نه پرون نیوزیلینډ د ساوث افریقا نه میچ وګټلو اسکور یې ورپسې چیز کړو 304 رنزونه یې ورپسې چیز کړل اور پرون پاکستان 304 نو چیز کړي بل لومبني میچ کې نو دا وسیم اکرم خبره ټیک ده چې میډل ارډر به کمزوره شي د بابر اعظم اوپننګ سره نو د پاکستان کرکټ ټیم کې یو پراپر اوپنر ورچول پکار دی